دا بعض خلک طالبانو ته هغه ورځ هم ما ویل دوی خو د علم نه لري دي خو د عقل نه هم خدای تعالی خلاص کړي دا بعضې بدعقیده خلک کنه دوی څه وایي دی وی د معصوم برکت مونږ منو او چې څوک معصوم نه وي نو برکت یې نه منو معصوم څوک دی پیغمبران خو معصوم دي کنه نو دا خلک وی د پیغمبرانو برکت منما خو چې کم څوک معصوم نه وي لکه صحابه اولیاء وایي د دې برکت نه وي داسې خبره نو ما طالبانو ته ویل مې دی دومره قمقل خلک چې د روم نه یوه چوغه رسول الله مبارک ته چا راولېږله روم نه رومیانو جوړه کړې وه یعنې کافرو جوړه کړې وه د هغې ابدل د کافرو په لاس باندې شوي و امام بخاري پې باب هم لګولی وی منځ په هغه جامه کې چې کومه جامه کافرو جوړه کړي روا ده همدغه پیش کوي دلیل نو هغه چوغه چې کافرو جوړه کړې ده خو دغه چوغه د رسول الله مبارک د وجود سره ولګېده د مسلم شریف حدیث د صحابو د برکت او د شفا دپاره استعمال کړه که استعمال یې نه کړه وابیان او پنجپیریان وی دا خو مونږ منو څنګه یې منې وی دا خو د رسول الله مبارک برکت دی که نه دا خو معصوم دی او د معصوم برکت منو اوس دومره د عقل نه خلاص دي چې هغه چپن چې کافرو جوړه کړې ده د مبارک د وجود سره ټچ شوه د هغې برکت مني او هغه صحابه چې هغې لاسونه د محمد مصطفی سره ټچ شوي وی برکت کړي سوچ مو دی علم نه خو لرې دي خو د عقل نه هم خلاص دي د چپنې چې کافرو جوړه کړي برکت مسلم کې ثابت دي وي دا منو او چې وی د صحابو برکت وي نه صحابو برکت نشته نو دا لاس د رسول الله مبارک د لاس سره ټچ شوي دی که نه دی ټچ شوي دغه لاس چې د هغه د لاس سره ټچ شه حجر اسود ته چې وابیم لاړ شي نو د ښکلولو کوشش یې کوي داسې ده که داسې نه ده او کاڼی دی ګورې کاڼی بخاری شریف حدیث دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کعبې ته ودرېده او خلکو ته طواف کو داسې عزت یې چې ولیده وی الله د عزت نورم زیات کا خو ما ته په یقین سره معلومه ده چې صحیح مؤمن د الله ولی چې دی ستا نه د الله په دربار کې ډېر احترام لري بخاری حدیث دی چې د الله د ولی احترام د کعبې نه د الله په دربار کې زیات دی نو هغه کاڼی چې عام کاڼی دی جنت نه راغلی دی خو کاڼی دی او د بخاری په حواله او د صحابو په عقیدت د اولیاء مقام په دې اوچت دی ځکه چې د کعبې د عام کاڼی د مکې کاڼی دی دا چېرته نه دي ثابت چې دا به جنت ته ځي یو خو حجر اسود دی یو عام کاڼي دی نو عام کاڼي خو جنت ته نه ځي خو د الله اولیاء او دوستان به جنت ته ځي د جنت قابل دي د الله د معرفت قابل دي نو کاڼی چېرته د الله دوست او ولی او صحابي ته رسېدی شي خو هغه کاڼي برکت د هغې ښکلول دی مني او که چا یو ولی الله ښکل که او یا یې چې کم دی نو د هغه لاس ښکل که یا یې خپې د برکت دپاره ښکل کړې نو بیا وایي شرک دی وکړو ناروا دی نو عرض مې دا کو معزز دغه کمالي لاس د رحمت للعالمین چې د باطن په اړخ کمو صحابو دی کې لاس کې خدا الله رب ذوالجلال هغې نه د اولیاء او سرداران جوړ کړل هغې نه د اولیاء او سرداران حدیث مبارکو کې راځي چې تابعین کله د صحابو ملاقات ته راځي ډېر حدیث په دې وارد دي پوښتنه ترېنه کوي وی هغه لاس دې راوښایه کم لاس چې د محمد مصطفی په لاس کې ورکړی هغه صحابه خو عاجزه خلک وو که نه هغې به لاسونه پټ کړي وو ځکه تابعین عاشقان وو هغې به هم دې لاسونو پسې ګرځېدل چې دا د مبارک د لاس سره لګېدل نو چې کله به صحابي ورته دا لاس راښکاره که تابعین به راپاڅېدل ښکل به یې کوي دا لاس د محمد مصطفی د لاس سره لګېدل زما معززو بیا هغه تابعین چې د صحابو سره لاس د بیعت ورکه الله تعالی د نبی علیه السلام د لاس برکت هغه د صحابو لاس ته څه حصه د برکت لاړه او چې تابعینو په هغې لاس کې لاس ورکه نو وګورئ چې الله تابعین څومره مختاره خلک پیدا کړل خیر القرون کې راله نبی علیه السلام صفت وکړه خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بیا تابعین دی بیا تبع تابعین
بیا تبا تابعین رالل د تابعینو په لاس کې لاس ورکا هغه څومره بهترین خلک جوړ او د هغې نه بعد ثم یفشو الکذب بې دروغ افشا شو او دروغ او بې ځایه ګواهیانې د دروغو دا شروع شوې خو سلسله د بیعت نه ده ختمه اوس هم چې تاسې ګورئ ذي قدر انسان ته وګورئ عزتمند انسان ته وګورئ چې چاته خلکو د صلاح په نیت کتلي وي یا ورته بچی راولي چې دا دم که یا ورته د قدر په نظر ګوري و احترام یې کوي او لاس او خپې ښکلوي یاره زه یم چې دا د سره کېدی نه شي چې هغه د بیعت په کړۍ کې چېرته داخل سړی نه چېرته چې تاسو ګورئ علما څومره ډېر دي که نه